او جبې مشهورې سندرغاړې سنبل خان کومه چې د جهانګیر خان کویدن کړې ښځه ده هغې د جهانګیر خان د مرګ باره کې ټول حقیقت راښکاره کړی دی. دوستانو که چېرې تاسو د دې پوره معلومات باره کې ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نوي سبسکرایب کړې خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ خل یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاوي. تېره شپه په سوشل میډیا باندې د جهانګیر خان د پښتو مشهور اداکار جهانګیر خان د مرګ یو څو پراپیګنډې ډېرې تیزۍ سره خورې شوې وې خو ځینو خلکو ویلي دغه پراپیګنډې رښتیا دي. خو نه دوستانو جهانګیر خان مړ شوی نه دی خو جهانګیر خان په هسپتال کې ډېر په بد حال باندې پروت دی. خو اوس د پښتو ژبې مشهورې سندرغاړې سنبل خان کومه چې د جهانګیر خان کویدن کړې ښځه ده هغې عوامو ته یو پیغام ورکړی دی. په هغه پیغام کې ډېر زیات جړلي دي او وایي چې تاسو زما کویدن کړی خاوند ولې مړ کړی دی. زما کویدن کړي خاوند خو د خپل روغ صحت دپاره په سوشل میډیا باندې یو پوسټ وکړو او په هسپتال کې ډېر په بد حال باندې پروت و د زړه اټیک ورته شوی و. هغه د خپل صحت دپاره یو پوسټ وکړو چې ما ته به مې خپل مینهوال دواګانې وکړي خو هغه ته څه پته وه چې د هغه مینهوال دومره دوکهباز دي چې هغه صحتیابۍ دواګانو دپاره به هغوی یو داسې پوسټ ساز کړي چې د هغوی سره به جهانګیر خان مړ کړي. دوستانو وایي چې په سوشل میډیا باندې یو خبر ډېر تیزۍ سره خپور شوی دی او هغه خبر اوس هم روان دی چې د پښتو ژبې مشهور اداکار جهانګیر خان د دې دنیا نه تړی دی. سنبل خان په ژړا شوله او ویې دی چې زما خاوند دی الله تعالی روغ جوړ ساتي ما ته دی الله تعالی خوشحاله ساتي ځکه چې زما او د هغه واده را روان دی. مونږ به انشاءالله ډېر ژر واده وکړو او بیا به زه ګانې پرېږدم او زما خاوند به ډرامې پرېږدي او مونږ به بیا یو د خوشحالۍ ژوند کوو. دوستانو ویلي دي او ډېرې جړلي دي چې تاسو زما خاوند پسې پراپیګنډې مه کوئ ځکه چې زما خاوند خو یو غریب سړی دی. زما خاوند فلمونه سازي ډرامې سازي په دې ښه کې حلالې مزدوري کوي خو تاسو ورپسې داسې پوسټونه کړي دي تاسو ورپسې داسې ویډیوګانې کړي دي چې په هغه ویډیوګانو کې تاسو زما خاوند شرمولی دی. دوستانو دا وه د سنبل خان خبرې. زموږ دا ویډیو هم خوښه شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ خل یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.